اشرف علي تانوی رحمت الله علیه له یو کس راغی ورته وی په سفر وتلی وم د کوره ډېره موده نه وم وی دومره غیرتي یم چې کور ته رالمه نو بیبي رانه تپوس نه شو کولی چې ته چرته تلی بچو تپوس نه شو کولی ما نه ښځه تپوس نشي کولی چې چرته تلی اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ته حکیم الامت وایي ښه زمونږ په شان عالم نه و زمونږ په شان علما به د هغه د شاګردیم قابل نه و چې سبق یې ته ویلی داسې عالم هغه ورته وایي نن د زما په مخ کې دا خوی ذکر که خو بیا چرته دا ذکر نه کړو په دې خوی بیا فخر ونه کړي هغه ورته وی ولې وی دا د زناورو خوی دی زما په مخ کې بیا ونه وایي چرته وی چې زناور د بار نه رادنده شي نو کور کې بیبي او بچی پټ شي وي زناور راغې څوک ونه چقي چرته وی دا خوی دی ته په دې فخر کوي چې ته د سفر نه راغلی وې بچو را منډې کړی وې ابو چرته تلی وې بچی دی اوږې ته ختلی وې باجانه چرته تلی وې ته خو نه وې دا دومره ورځې نه وې بیبي راغلی وې چرته تلی وې ته ولې نه وې تا ته موږ نه یادېدلو تا ولې ته چرته تلی وې چې دا ټول درته راټول شوی وې ټول درنه تاو شوی وې تا ته وې چې ته چرته تلی وې دا د انسان خوی دی وی دا بیا زما په مخ کې چرته ذکر نه کړي نو نبی علیہ السلام وی دا ښه سړی نه دی چې په بار ښي او د خپلې بیبي سره ترس چلیږي دا ښه سړی نه دی دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول تاله چې کله ښه سړیتوبونه الله تلی که نه چې د ده اخلاق څنګه نو ړومبې به درله د بیبي سره یې ښه سړیتوب څومره و اول به دله دا په تله کېږدي دا بار به دله وروستو تلي چې د خلقو سره څنګه و فلاحي کارونه یې څومره کړي دا به وروستو تلل شي د ټولو نه ړومبې به درله د بیبي سره ښه سړیتوب دا تلل شي چې د بیبي سره یې ښه سړیتوب څومره دا به اول په تله کې به درله دا ږدي نو چې د 50 سال ژوند درله وتلي او تا 50 سال د بیبي ته سپک کتلي دا بیبي په چاردیوالۍ دنده ناسته ده ته بار ګرځې ماسخوتن راشي دا بیبي وایي ایبا ماسخوتن به راشي ما سره به خوږې خبرې وکړي ایبا زما یوه اسره شته او چې ماسخوتن راشي او دی ورسره خبرې هم نه کوي او د لاس نه یې خواړه سکم نه کوي یاسې دا بیبي تا نه به خدای یو ورځ تپوس کوي که نه ته به د خدای مخې له ورځې که نه د دې نه بل غټ ظلم شته ظلم دا ظلم دی دا چې هغه الله ستا تابع کړي ده او تا هغې ته سپک ګوري او په سمه خوله ورسره خبرې نه کوي او دا ستا په نکاح کې ده او دا تا ته تړل شوي ده او دا تا ته په کور کې ناست ته ولې د دې سره ښه رویت نه ساتې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیبي عایشې ته وایي ما له اوبه راوړه هغې اوبه راوړې د ده سره به کور کې څوک تنګ شوي وو بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې اوبه راوړلې نو ویڅکلې دي نبی علیہ السلام ورته وی تا تی اوبه وڅښلې وی او وی په کوم ځای دې خوله لګولې وه چې اوبه دې څښلې وی په دې ځای وی راکه په هغه ځای خپله خوله ولګوله اوبه یې ترې وڅښلې دا د دواړو جهانو سردار دا د انبیاو سردارو دا به د جنت ته به اول د ټولو نه ړومبې دیځي د جنت دروازه به د ټولو نه اول نبی علیہ السلام ټکوي بیبي ته وایي په کوم ځای دې خوله یخې وه چې په هغه ځای زه خوله کېږم دا غیرتی نه و دکې غیرت نه و ته داسې غیرتي راغلی ته داسې زورور راغلی نبی علیہ السلام له الله د 400 کسانو طاقت ورکړی 400 کسانو طاقت ته داسې غیرتي راغلی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته راغی دا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها کم عمره کې واده کړې وه نو چې دی نبی علیہ السلام راښکاره شو